دا باقی که تبلیغی حضرات دی، که دا جمعیت علماء حضرات دی، که کم ډله ده پکې، که دا جماعت اسلامی دی، که دا جمعیت علماء دی، که دا پنځپیریان دی، که دا اهل حدیث دی، دا ټول په ما انا علیه و اصحابه کې دا ټول مسلمانان. تاسو ما نه په ما اعتماد کوئ، زه راته دا وایم دا ټول اهل سنت والجماعت دیو مطالعه نه ده کړې یا انانیت راغستی دي. ایو نه پرون چا تپوس وکړو چې ولې دا پنځپیریان په اهل سنت والجماعت کې داخل دي که نه دي داخل؟ هغه ورته وایي نه، دا وایي د معتزله و زوړ نسل پاتې شوی دی، زه خو خپل دغه ته داخل. تاسو ما نه په ما اعتماد کوئ، زه راته دا وایم دا ټول اهل سنت والجماعت. ایو نه پرون چا تپوس وکړو چې ولې دا پنځپیریان په اهل سنت والجماعت کې داخل دي که نه دي داخل؟ هغه ورته وایي نه، دا وایي د معتزله و زوړ نسل پاتې شوی دی. خبره خو ترې ورکه شو، ځکه چې دا خبره خو متفقون علیه ده چې نبی علیه الصلاة وسلام وایي چې د بني اسرائیلو 82 ډلې وي، زما امت به 83 ډلې، 82 ډلې به جهنم ته ځي، یوه ډله به جنت ته ځي. یوه ډله به جنت ته ځي، هغه به څوک ما انا علیه و اصحابه، چې په کومه طریقه زیم زما پیغمبر دی، زما پیغمبر نبی علیه السلام وایي چې زیم او زما صحابه دي. اهل سنت والجماعت، اهل سنت چې په سنت طریقه رواني، والجماعت چې د صحابو په طریقه باندې روان دي. ما ته خو په دې خلکو کې یو هم داسې نه ښکاري چې د اهل سنت والجماعت نه بار دی. دیو مطالعه نه ده کړې یا انانیت راغستی دي. ګوره دا ډلې پوره شوي دي. په چا کې پوره شوي؟ په شیعګانو کې، دا ډلې په جهمیو کې، دا په معتزلو کې، دا په خوارجو کې، دا ډلې پوره شوي دي. که نه راشه کتاب درته د وښیم، ستا کتاب لیکلی چې دا ډلې پوره شوي دي. دا 82 ډلې پوره شوي. دا باقی که تبلیغی حضرات دی، که دا جمعیت علماء حضرات دی، که کمه ډله ده پکې، که دا جماعت اسلامی دی، که دا جمعیت علماء دی، که دا پنځپیریان دی، که دا اهل حدیث دی، دا ټول په ما انا علیه و اصحابه کې دا ټول مسلمانان دي. انا ګوره لفظ خبره مې انانیت، زیمه دا مونږ یو، مونږ دیوبندیان یو، مونږ جماعتیان یو، مونږ بریلیان یو، مونږ چې اهل سنت والجماعت یو، من اهل حدیث یو، من پلان کې دا نو ټول کافر دي. انا مونږ دې غرق کړو تباه کړو. نو په خپله مسلمان بل د اسلام نه وینیسو، په خپله د ځان جهنم ته ورسوه. عقل، سوچ، فکر پکار دی زمونږ اهل دانش حضراتو له، پوهه کسان له، علماو له. دا وخت د دې مسلو نه دی د خدای بندګانو. که ته نرې ته د سود راپاسه که نرې، ته د رشوت په مقابله کې راپاسه که ته نرې، که ته عالم یې ته راپاسه په پاکستان کې اسلامي نظام ولې نشته دې لپاره راپاسه که ته نرې، که ته نرې د ظلم خلاف راپاسه، که ته نرې د ګرانۍ خلاف راپاسه، که ته مولای د سود خلاف راپاسه، که ته مولای ته چې نو د بېحایۍ خلاف راپاسه، که ته مولای ځان ته نر وې په روژه کې خلک روژې خوري د دې خلاف راپاسه، که ته مولای او که ته نرې نو ته د منشیاتو خلاف راپاسه، ته د بېحایۍ خلاف راپاسه. مړه ته خو بیا چې نو زه حیران دیتیم که نه، تاسو خفه نه شئ، زه حیران دیتیم چې زما خپل انکم ته وګورم او زه خپل دغه ته وګورم که نه، چې زه پکې د ګاډي تیل نشم برابرولی. او د یو سړي سره دې طرف ته هم ټوپک مار ولاړ وي، دې طرف ته هم ګنمین منی. د ګنمین دا خوراک به څوک ورکوي؟ چا سیده به ورکوي که نه به ورکوي؟ دا چې نن دې نوې جامې اغوستي، نوې کپړې دي، نن یو شان ته دي، سبا دې بل شان ته اغوستي، نن دې نن یو شان پټکې دی، سبا دې بل شان پټکې دی، نن تا سره ویګو ده، سبا راسه چې نو ډبل ډور دی، بل سبا راسه چې نو بل قسم ګاډی دی. دا کوم ځای کې نه راغلو؟ زه خو تا ته حیران یم چې ته پاکستان دې تباه او برباد کړه. الله بنده او چې پاسې نو خلک ته واوه، هغه لاندې چې کنځل کوي هم خلک ته واوه وایي، نو هغه لاندې مو ته بې غیرته ناست وي. که ما تا ته یو کنځل وکړو خدای شته چې بیا راپسې راپاسې وخت ته ناست وي چې څنګه امام یې هغه شانتې مقتدیان یي. مونږ یو ملګری ومال څنګه وي، زه د بېلما د مقتدیانو امام یم، نو که مانځله لاړم او که لا نه لاړم، ځکه چې څوک نه وي په جومات کې که نه. درخواست دا کوم درخواست د روجه ده، دې خبرو دا چې څوک کوي دا ګوره چې دا خبرې څوک کوي ګوره دا ټول په لعنت باندې اخته دي، په قهر باندې اخته دي. ټول د دیر کې خو دیر علماو ته خو زما دا درخواست دی چې څومره علما مذهبي خلک سره د تبلیغ نه، دا ټول موږ یو یو، موږ د دین کار کوو، دا عام مسلمانانو ته موږ دین رسوو. ښه خلک بهترین خلک صحیح مسلمانان یو د پکې کافر نشته، په زور یو بل مکافر کوو. پرېږده چې کته کافر کی کافر دي کی د دیر عالمه ته د دیر محافظ جوړ شو، ته د خولې نه اواز د اتحاد جوړ کړم چې یو اتحاد خبره وکړي، بلې وکړي، بلې وکړي، بلې وکړي، اتحاد به راشي.
چې یو ګندګي خورئ بل ګندګي خورئ یو د خولې نه دروغ او غیبت او د کوپر پتوې لګوي بلې لګوي بلې لګوي کوم سر ته ورسي الله دې زموږ حفاظت خفه کړی دی خلکو ډېرې مخ بیا مې کنټرول وکړه ډېر خفه کړی یم خدای شته چې دا وخت زه دې ته عالم نه یم بس دا د فیسبوک مداري دی هر سړی د مولانا بجلیګر پیښې کوي خو هغه ته نشي رسېدی د هغه پیښې کوي خو هغه ته نشي هغه ځان دی یو سړی و ته پیښې کوې نو پیښو ځان له خبره ده او اصل ځان له خبره نقل ځان له شي او اصل ځان له شي اصل لاړه د خاورونه لاندې شو نقل چې نو هغه 2 نمبر پاتې شو الله دې په موږ رحم وکړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم